نو زه خو د عوام پیغام نیوز والا د خپل طرفه او د خپلې پارټۍ د طرفه د زړه د تله شکریه ادا کوم چې دوی راغلل او د دوی د اخبار فروش چې کوم یونین دی د سوات په سطحه د هغو چې کوم مشکلات دي او کوم تکلیفات دي د هغې موږ بھرپور د حمایت اعلان کوو او موږ حکومت وخت ته دا مطالبه کوو او بیا خصوصا موږ د دې حلقې پی کې پان چې کوم زمونږ ایم پی ای دی او د ډیډک چیرمن دی د هغه نه موږ دا بھرپور مطالبه کوو چې دا د هغه یو قسمه ذمهواري جوړېږي چې د دې اخبار فروشو مثال چې دی دا د ملا د هډوکي هم حیثیت لري او دا په دې معاشره کې یو باعزته روزګار ځای جوړ کړی دی چې په دې غربت کې او په دې غریبۍ کې تاسو ټولو ته معلومه ده چې زموږ په سوات کې ډېره زیاته بېروزګاري ده ډېر زیات غربت دی خو د غربت او د بېروزګارۍ باوجود زموږ د سوات اخبار فروشو حقرانو ته د دې جذبې ته زه سلام پیش کوم چې دوی په دې غریبۍ کې او په دې غربت کې او په دې باد و باران کې او په سخته ګرمۍ کې د پاکستان او د انټرنیشنل صورتحال د خبرولو نه د اخبار په ذریعه باندې دوی په باد و باران کې سهار وختي هر سړي ته د کور په دروازه باندې اخبار رسوي خو د دوی ته په دې موجوده حالاتو کې ډېر زیات د مشکلاتو سره مخامخ دي چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې په دې ملک کې بدترینه مهنګایي ده ملامتونکې مهنګایي ده د دوی سره چې کومې وعدې زموږ موجوده حکومت چې کوم حکومت د انصاف او د نوي پاکستان وعدې کړې وې چې موږ به د دې غریبې طبقې سره به موږ باقاعده طور باندې تعاون به ورسره کوو خو نن د افسوس خبره دا ده چې زموږ ایم پی ای صاحب د دوی سره د احساس پروګرام په نوم باندې چې کومې وعدې کړې وې کم د بیت المال په نوم باندې چې کومې وعدې ورسره کړې وې چې موږ به د دوی سره په دې کې امداد کوو کم چې په سوات کې د میډیا د کالونۍ په نوم باندې د دوی سره وعدې کړې وې چې موږ به اخبار فروش چې کم دي هاوسینګ سوسایټیانې چې څونه دي هاوسینګ سکیمونه چې څونه دي په هغې کې به موږ د سوات اخبار فروشو ته حقرانو ته به موږ کورونه به په ارزان ریټ په نرخ باندې به ورته فري به ورته میلاویږي د دې سره سره نور چې کوم لوازماتو یا د سوات د انتظامیې سره چې کوم ریلیف فنډ ورسره کېږي د هغې په حواله باندې د دوی سره وعدې شوي وي نو تر اوسه پورې یو وعده د دوی سره چې کومې شوي وي تر اوسه پورې په هغې کې یو قسمه وعده چې ده په هغې باندې عمل درآمد نه ده شوی نو موږ چونکې نن د دې اخبار فروشو یونین چې کوم ملګري دي چې په هغې کې فدا محمد د دوی صدر دی او حسین محمد حسین چې دی هغه د دوی جنرال سیکرټري دی سمین خان چیرمن دی نور د چې کوم ملګرو د هغه ملګرو په مشرۍ کې نن د فدا په مشرۍ کې د فضل حکیم صاحب سره ملاقات وشو او نن د دوی د احتجاج اعلان کړو چې موږ به نن په نشاط چوک کې د دې مسلو دپاره به موږ احتجاج کوو خو دوی ولګېدل دوی دا سوچ فکر وکړو چې موږ خپل خبرې د میز په کوو په ناستې باندې کوو نو نن یې د فضل حکیم سره ملاقات وکړو او هغه ورته یقین دهاني ورکړې ده چې دا مشکلات او دا مسایل چې دي دا به انشاءالله تعالی په دې ورځ دوه کې موږ د حل کولو کوشش کوو زه بیا هم دوی ته دا خواست کوم که فرض کړه د فضل حکیم سره چې نن ملاقات وشو او د دې باوجود ستاسو دا مسلې حل نه شوې نو موږ به انشاءالله تعالی چې همیشه دپاره موږ د ظلم د زیاتۍ د بېانصافۍ په خلاف باندې اواز پورته کړی دی نو انشاءالله تعالی زموږ ټوله مرسته به د سوات د اخبار فروشو د ملګرو سره به وي او موږ به د ظلم د زیاتۍ په خلاف باندې به بیا موږ د دوی سره په نشاط چوکۍ کې کینی که په ګرین چوکۍ کینی که د قچرو مخې ته کینی که هغه روجه وه او که هغه بوزه وه موږ به د دوی سره بھرپور ملاتړ به ورسره کوو او حکومت په دې خبره مجبوره کوو چې اخبار فروش چې کوم دي دا د خپلې سینې سره ولګوئ د دیوال سره یې مه لګوئ دا به د معاشره کې یو باعزت روزګار ځانه پیدا کوي نو زه بیا یو ځل د عوام پیغام نیوز چینل ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغه رالل او زموږ د ماتې ګوډې خبرې په خپل سوشل میډیا په چینل په ذریعه باندې به انشاءالله تعالی تاسو ټولو ته وښیي او څوک چې دا چینل ګوري هغو له پکار دا دی چې هغو هم په دې باندې باقاعده طور باندې مثبت کمنټس پې ورکړي او د دې غریبانانو چې دا کوم مشکلات دي او کوم مسایل چې دا د الله په مهربانۍ باندې حل شي مهرباني